دویمه مسله دا ده چې محرم کې واده کولی شي که نه. دا یو اهم دی. نکاح کولی شي، واده کولی شي که نه. نو عزتمندو دا یاد لرئ، په محرم کې واده کول نه فرض دي او نه حرام دي. نه کولی داسې لازم دي چې ته خامخا بس دا میاشت ولسۍ کې چې بس بلې کې نه کوم همدې کې بیا خامخا کوم. داسې حدیثو کې نه دي راغلي چې تاسو خامخا په محرم کې ودونه کوئ، او داسې هم چېرته نه دي راغلي چې چا په محرم کې واده وکړو یا نکاح یې وکړه یا ولیمه یې وکړه نو حرام کار یې وکړو. په خبره باندې نو د دې وجې نه که د چا واده هم دې میاشت ته را برابر شو بلکل دې وکړي، ځکه شریعت هېڅ منع نه ده کړې، بلکې شریعت دا بیان کړی چې څلور میاشتې برکتي میاشتې. نو پته ولګېده که دې میاشت کې دې وکړو نو برکت پکې شته. حکم خو نشته چې به دې کې وکړه، خو که ودې کړو نو برکت پکې شته ځکه برکتي میاشت ده. نو د دې کول پکار دي. خو بعض علاقې داسې وي عزتمندو موږ او تاسو له اتفاق او اتحاد باندې ډېر زور راوستل پکار دي. بعضې علاقې دي اوس مثلا هلته اهل تشیع خلک دي او هغوی چې کوم دی د نبي علیه السلام په نوسو باندې یو دوک درد هغوی سره د دې اظهار کوي. د هغوی طریقه صحیح ده، صحیح نه ده، هغه ځان له کار دی د هغوی. مونږ په نس باندې با د دوک درد هغه طریقه خپلو چې کوم زمونږ شریعت مونږ ته ویلي دي. خو دا د عزتمندو یو قوم تا سره اوسیږي او تا سره یو علاقې کې یو خلک اوسیږي، نو سماجي طور سره عزتمندو که تاسو سوچ وکئ چې کله زمونږ د واده یو ورځ وي او زمونږ جوخ ګاونډي کره مړی وشي، نو بیا اکثر مونږ داسې چل کوو چې جمعې په ورځ مثلا اتوار په ورځ زما د زوی واده دی او نن زما ګاونډي کره مړی وشي، نو اکثر مونږ وایو زالکه زه بیا بل اتوار ته کم. داسې مونږ کوو که نه؟ که هغه مسلمان کره مړی شوی، که کافر کره شوی، که سیک کره شوی، که هندو کره شوی، یا که بالفرض واده کوو، واده ورځ خو نشو وروسته کولی، خو بیا ورسره ډمامې نه کوو، جنجونو کې چې کوم دی ډېر عزتمندو خوشحالیانې نه کوو. ولې لکه یاره زمونږ ګاونډی نو کره مړی شوی دی، هغوی به څه وایي یار چې دا انسانیت په دې خلکو کې نشته، موږ ته مړی پروت دی او دوی ډنډورې کوي. نو هغه واده خلک څه کوي؟ ساده طریقې سره وکړي. نو دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو کې ضد دی چې کله مثلا محرم کې د اهل تشیع موقع هغوی بعضې څیزونو کې زیاتې وکړي، بعضو کارونو کې ورسره موږ زیاتې کوو د قصده. نو د قصده خامخا چې کوم علاقه کې ته اوسېږي هلته شیعهګان دي، نو ته خامخا په هغه کوڅه کې په هغه ورځ باندې واده مه کوه. وایي د واده دپاره نورې ورځې قیمت شوي دي، همدې محرم کې وکړه خو په بله ورځ یې وکړه که نه. په خبره باندې پوه شوې که نه؟ ضد یو بل سره نه دي کول پکار. زمونږ دا مذهبونه عزتمندو دې منافرت، دې تعصب دي خراب کړي او ضدي خلکو خراب کړي، که هغه مولیان دي که هغه عوام دي. د قصده بس یو کار به خامخا کوم. نو عزتمندو د قصده کار باندې ثواب نه میلاویږي. نبي علیه الصلاة وسلام یو ځل ویلې زما زړه غواړي چې د بیت الله 2 دروازې جوړې کړم او دا حتیم هم په دې بیت الله کې څه کړم را جوړ کړم او دغه رنګې را دننه کړم او دا دروازې ښکته کړم چې خلک پکې داسې اسانۍ سره ځي راځي. دا پخوا نه اوچتې دي. نو صحابه ورته ویلي چې زمونږ حکومت دی، زمونږ دور دی او زمونږ ځای دی، قلار یې وکړه، خپل یو ارمان پکې پوره کړه که نه؟ ویل نه، ارمان ځکه نه پوره کومه خلکو کې چېرته فتنه جوړه نه شي چې ګوره دا پیغمبر دی، پخوانی د آدم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د الله کور دی او دا پکې کله ګوتې وایي داسې کوي کله داسې کوي، دا خلک نوي نوي مسلمان شوي دي، چېرته دا خبره پې بد اثر ونه غورځوي. نو خپل یو کار یې پرېغوستو. خو عزتمندو که څوک دنه تپوس وکړي چې محرم کې واده ناجایز ویل نه، عقیده به خپله نه پرېږدي، مسله به بیانې او د دې به تردید کې چې نه وروره په محرم کې واده کول بالکل ثواب دی. نو درمیانه به ځي، مسله به صحیح بیانې، عقیده به صحیح ساتي، خو کله ناکله یو بل سره کمپرومایز کول، د یو بل عزتمندو د مقدساتو خیال ساتل، د یو بل د یو څیز خیال ساتل. ولې عزتمندو تاسو دا ماته ووایئ چې حسین رضی الله تعالی عنه اتفاقي طور سره د نبي علیه السلام نوسې دی که نه دی؟ حسین رضی الله تعالی عنہ اتفاقی طور سره د نبی علیہ السلام نوسې دی که نه دی؟ اتفاقی طور سره شهید شوی دی که نه دی؟ اتفاقی طور سره ظلم ورسره شوی دی که نه دی؟ نو چې په ټولو څیزونو کې زموږ اتفاق دی چې د نبی علیہ السلام نوسې شهید شوی هم دی، په ظلم هم شهید شوی دی، سختي مو سره شوې ده، نو زموږ په سینه کې دا درد شته که نشته؟ شته. نو دې وجې نه که څه خلک د هغې ظاهرا اظهار کوي
کاغي طریقې صحیح ده که غلطه داغه د هغوی خپل کار دی زموږ خپله طریقه ده د غم طریقه د بل چا خپله طریقه ده د بل چا خپله طریقه ده د هر چا د غمونو طریقه یو شان ده